سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سورة آل عمران کی اللہ تعالی په دې دریمه او اخرنۍ حصہ کې دوه مسئلې بیانولې او د هغې دپاره جهادي تنظیم او د هغې قوانین او اصول بیان شو. غزوه د احد او غزوه د بدر د مثال په طور باندې الله تعالی ذکر کړل چې په یو کې په دغه قواعدو باندې او په دغه اصولو باندې عمل و نو کامیابی او فتح د مسلمانانو وه، او په دویم کې څه ناڅه کوتاهي د صحابه کرامو نه شوې وه نو د هغې بدله په شکست سره میلاو شوه، او د صحابه کرامو چې کوم شان او مرتبه کې په ذهن کې کمی راتلو نو د هغې الله تعالی صفایي بیانه کړه چې د دوی نه ټیک د غلطي شوې وه، خو الله تعالی په خپل هم دوه پیرې قسم وخوړو چې ما معاف کړي دي، او د الله د طرف نه نبی صلی الله علیه وسلم ته هم حکم وشو چې هسې نه ته د دوی سره سختي وکړي بلکې خپل حق هم ورته معاف کوه، او د الله تعالی په حق کې که د دوی نه کومه کوتاهي شوي د هغې وله بښنه غواړه او د دوی د زړه د خوشحالولو دپاره د دوی نه مشوره اخله. کم آیات چې موږ تلاوت کو په دې کې الله تعالی صحابه کرامو ته د نصرت او د مدد بنیادی وجه ښایي چې ستاسو زورورتیا چې ده دا د الله تعالی په مدد باندې ده، او کله چې د انسان سره د الله تعالی مدد نه وي نو هغه نه ترقي کولی شي نه هغه فتح موندلی شي بلکې شکست او ناکامي همیشه د هغه په نصیب کې. ان ینصرکم الله که چرته مدد وکړي ستاسو الله تعالی فلا غالب لکم نو نشته دی څوک زورور په تاسو، و ان یخذلکم او که چرته پرېږدي تاسو لره الله تعالی فمن ذا الذي نو څوک دی هغه کس ینصرکم چې مدد به وکړي ستاسو من بعده پس د پرېښودلو د الله تعالی نه. د الله تعالی د مدد او د نصرت نه بغیر کامیابی ستاسو ممکن نه ده. وعلى الله او خاص په الله تعالی باندې فلیتوکل المؤمنون پس ځان دې وسپاري مؤمنان. وما کان لنبی ان یغل دی آیات کریمی په باره کې مفسرینو دا خبره ذکر کړې ده چې نبی صلی الله علیه وسلم په غزوه د بدر کې کله غالب شو فاتح شو او غنیمتونه راجمع کړی شو نو په هغې کې یو سور څادر ورک د هغې معلومات وشو میلاو نه شو نو آخر کې یو کس پکې دام ویلی خو هغه په خپل نیکنیتۍ باندې ویلی او د هغه مقصد د نبی علیه صلات وسلام په باره کې بدګماني نه وه، خو بیا هم د الله د پیغمبر په باره کې یو داغ راتلو د هغه په لمن باندې یو داغ لګېدو نو دې وجې نه الله تعالی د هغه صفایي وکړه. هغه کس دا خبره کړې وه چې یاره تاسو ولې ځان کړوئ د دې په باره کې کیدای شي نبی صلی الله علیه وسلم دغه څادر د ځان دپاره اخیستی او د هغه مطلب دا و چې غنیمت اختیار خو هغه الله تعالی ورکړی دی. واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول پنځمه اسم د هغه ده کیدای شي په هغه پنځمه کې د الله پیغمبر هغه څادر د ځان دپاره اخیستی نو الله تعالی د هغې جواب راولیږو چې نه دا خیانت دی او دا کیدی نشي چې پټ د پټه پیغمبر داسې یو شی د ځان دپاره واخلي چې عام مسلمانانو ته د هغې پته ونه لګي او معلومات یې ونه شي. وما کان لنبی او نشته د اختیار نه دی مناسب د هیڅ یو پیغمبر دپاره ان یغله دا چې خیانت وکړي. امام رازی سے فرمای نبوت او خیانت دا دواړه نشي جمع کېدلی ځکه چې نبوت دا د امانت نوم دی چې د الله تعالی د طرف نه کمی خبرې پیغمبر ته میلاو دي په دې کې به دا پیغمبر
امانتی، نو دا کېدی نشي چې هغه د الله تعالی په حکمونو کې د دیانت نه کار اخلي او د دنیا په یو څو شیونو کې د هغه بیا معمولی شیونو کې د خیانت کوي، دا نشي کېدلی. دویم مقصد د آیات علماو دا ذکر کړی دی چې د پیغمبر د پاره دا مناسب نه دی چې هغه خیانت وکړي. مراد د دې نه چې دی نو هغه دینی خبرې دي، دینی حکمونه دي چې الله تعالی پیغمبر ته کړي دي، نو هغه ته دا اختیار نشته دی او دا ولا مناسب نه دی چې په هغې کې خیانت وکړي چې څه خپل امت ته ورسوي او څه چې دی نو هغه پرېږدي. او د دې په باره کې راځي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. کوم څه چې تا ته ویلی شوي هغه مخې ته ورسوه، که داسې نه کې نو د الله تعالی د طرف نه د پیغمبرۍ حق به تا نه ادا کړی. او دغه رنګې الله تعالی فرمایي رستو به انشاءالله سورة التکویر کې راشي وما هو علی الغیب بضنین، او نه دی دا پیغمبر په باره د غیبو کې بخل کوونکی چې کومې خبرې ورته الله ښودلي دي او هغې کې هغه بخل وکړي، داسې نشي کېدی. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي که د الله پیغمبر چرته خیانت کولی یوه مسلې پټولی نو د سورة احزاب هغه آیات به پټ کړی وي. کوم آیات دی 22 سپاره په هغې کې الله تعالی د هغې وضاحت کړی دی. صفحه نمبر 382 وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي آیت نمبر 37 وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهِ. دی آیت ته چې راورسېږو انشاءالله چې ژوندو نو د دې وضاحت به وکړو چې د دې آیت په باره کې 2 قسمه تفسیرونه خلکو کړي دي. یو خو انتهایی په ګستاخۍ باندې د نبی علیه صلات وسلام په بېادبۍ باندې مشتمل دی، او دویم صحیح تفسیر دی او دا په باره د حضرت زینب رضی الله عنها کې راغلی دی چې هغې له حضرت زید ابن ثابت رضی الله عنه چې هغه وله طلاق ورکولو نو د نبی علیه السلام په زړه کې راله چې دا وله طلاق ورنکړي نو ښه دی. د هغې وجه دا ده چې دا زما د ترور لور ده او نبی علیه السلام الله تعالی به بیا ما ته دا حکم کوي چې ته د دې سره نکاح وکړه د دې د زړه د خوشحالولو دپاره، ځکه چې هغې اول خپل ځان نبی علیه صلات وسلام ته حواله کوو د نکاح په طور باندې. نو نبی علیه صلات وسلام حضرت زید ته وفرمایل اتق الله، د الله نه ویرېږه او طلاق مه ورکوه، وتخفي فی نفسک، او تا پټوله په خپل زړه کې ما هغه خبره الله مبدیه چې الله تعالی ښکاره کوونکی و هغې لره، وتخشى الناس، او ته یېرېدلې د خلکو نه. نو حضرت عایشه فرمایي چې په دې کې د نبی علیه صلات وسلام په باره کې الله تعالی فرمایلی چې ته د خلکو نه یېرېدلې، یعنی خلک به څه وایي چې د خپل هغه زوی چې هغه متبنا زوی دی، په بللی شوی زوی دی د نبی علیه صلات وسلام د خولې، د هغه د بیبي سره چې دی نو نکاح وکړه او په هغه وخت کې به دا داسې حرامه ګڼلی کېدله لکه څنګه چې حقیقي نګور هغه په سخر باندې حراموي. نو د دې وجې نه نبی علیه صلات وسلام په زړه کې دا و چېرې دا خلک به څه وایي. نو دلته که چېرته نبی علیه السلام پټولی نو دا آیت به پټ کړی وی چې په هغې کې الله تعالی نبی علیه صلات وسلام ته داسې انداز باندې خبرې کړي. خو نبی علیه صلات وسلام خیانت نه کو، او علماء کرام ذکر کوي ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامه، د دې آیت دلاندې او څوک چې خیانت وکړي یأتی نو راوړي بما هغه څه لره غله چې خیانت یې کړی دی په هغې کې یوم القیامت په ورځې د قیامت چې څومره څه دي. خصوصا د آیات غلول چې دی نو دا هغه خیانت او دوکې ته ویل کېږي چې کوم د غنیمت په باره کې غنیمت د مسلمانانو رالی او په هغې کې یو کس خیانت وکړو څه پکې پټ کړل ځان دپاره یې واخیستل، نو دا اصل کې هغې ته ویل کېږي. خو بیا د دې آیت حکم عام دی او هر هغه شی چې هغه مشترکه مالونه حسابېږي، که هغه د وقف مال دی، مثال په طور باندې یوه ځمکه د مسلمانانو د طرف نه وقف شوې د یو شي دپاره او د یو شي دپاره د هغې فایدې چې دی نو وقف شوي دي، یو کس د هغې نه فایدې د ځان دپاره حاصلوي، دا په دغه وقف کې خیانت دی. سرکاري ځمکه ده او هغې نه چې دی نو ځان له یو شی استعمالي او خصوصا چې کوم خلک په دغه عهدو باندې مقرري او هغې د هغې نه فایدې د ځان دپاره اخلي، نو دا ټول د دې آیت په حکم کې راځي. مدرسه شوله، جومات شو، د دې وقف ځمکه چې هغې کې سړی خیانت کوي نو دا ټول په دې کې راځي چې نبی علیه صلات وسلام فرمایي د قیامت په ورځ باندې به چا اوښ په شا کړی
او هغه به आवाज کوي چې یا رسول الله اغیثنی، ای د الله پیغمبر زما مدد وک. چا به چې دی نو غوا په شا کړي، چا به چې دی نو بزه په شا کړي، چا څه به درهم او دنانیر هغه به په شا کړي او دا به وایي چې د الله پیغمبر زما مدد وک. خو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي فاقول انی لا املک لک من الله شیئا قد بلغت، دا خبرې ما رسولې وي، اوس تا دپاره زه څه نشم کولی. نو دا چې دی نو په اجتماعي مالونو کې چې دی نو بیا ډېر احتیاط پکار دی، او دا د دې چې څنګه په اسانه سره د دې کې خیانت ممکن دی، نو دغه رنګې د دې سزا هم چې دی نو خطرناکه، او دغه وجه د وروستو به راشي چې کوم چا څه خزانه کړي نو د هغې په قیامت کې به چې دی نو د هغې په دقه مالونو سره دی باندې داغونه لګي. صفحه نمبر 174 او آیات نمبر 35 د سورة توبه. یوم یحما علیها فی نار جهنم، خصوصا دا آیات داغه خزانو په باره کې راغلی دی چې د هغې نه زکات نه ادا کیږي، سره زر دي سپین زر دي. الله تعالی فرمایي په هغه ورځ باندې چې بل بکړی شي اور په دې باندې فی نار جهنم، په اور د جهنم کې فتوکوا بها جباههم، نو دا غلی بشي په دې سره جباههم تندې د دی و جنوبهم او اړخونه د دی و ظهورهم او ملاګانې د دی، او دې ته به ویلی شي هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، دا ستاسو خزانې دي چې د ځان دپاره م جمع کړې وې، نو اوس د هغې سزا وڅکئ. او حدیث کې راځي چې د دې نه به مار جوړ شي او هغه به دا چې دی نو چیچي، او دا به ورته وایي چې انا کنزک انا مالک، چې کله تی زکات نه ادا کړی شوی. وما کان لنبی ان یغل، ومن یغلل او هغه څوک چې خیانت وکړي یاتي نو رابوړي بما هغه څه غله چې خیانت یې کړی دی په هغې کې یوم القیامت په ورځې د قیامت، ثم توفا بیا پوره پوره به ورکړی شي کل نفس هر یو نفس ته ما کسبت بدله د هغه عمل چې هغې کړي دي، وهم لا یظلمون او په دې باندې به ظلم ونه کړی شي. افمن اتبع رضوان الله، د نبی علیه صلات وسلام په باره کې دغه بدګماني پیدا کېدله، یو جواب د هغې دغه وشو. دا دویم جواب دی چې د الله پیغمبر هغه د الله په رضا پسې لګیا دی او هغه لټوي، دا چرته د هغه خلکو په شان ته کیدی شي چې هغه خیانت کوي او ځان د الله د غضب او د غصې هغه مخې ته ودروي. افمن اتبع، آیا پس هغه څوک چې تابعداري کوي هغه رضوان الله، اتبع ورپسې کېږي رضوان الله په خوشحالۍ د الله تعالی پسې، یعنی هغه کارونه کوي چې په هغې سره د الله رضا حاصلیږي. کمن باء، آیا دا کیدی شي په شان ته دغه چا چې اخته شو هغه بسخط من الله، په خفګان د الله تعالی کې، په غصه د الله تعالی کې، ومأواه ټکانه دغه جهنم جهنم دی، وبئس المصیر او ډېر بد ځای د ورتلو دی. هم درجات عند الله، درجات یعنی دلته د دې دواړو ډلو الله تعالی ذکر کوي چې کوم د الله په تابعدارۍ پسې روان شو او کوم د الله په غضب او غصه کې اخته شو. الله تعالی فرمایي جهنم کې په قیامت کې به د دې درجې مختلف، نو چا چې د الله رضا لټولې ده په هر څه کې د هغو درجې به جدای، او هغو ته به د الله تعالی په دربار په جنت کې چې دی نو درجې حاصلیږي. او څوک چې په غصه د الله تعالی کې اخته شوی دی نو هغو دپاره به د اور درکات یعنی درجې د اور چې کومې طبقې دي لاندې په لاندې. کمن باء، هم درجات دی د درجو والدي عند الله په نزد الله تعالی، والله الله تعالی بصیر لیدونکی دی بما هغه څه لره یعملون چې دی کوي. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، دی آیات کریمه کې بل جواب دی چې مؤمنانو پیغمبر چرته خیانتګر نشي کېدلی، هغه خو د الله تعالی د طرف نه په تاسو احسان دی، د هغه ډېرې لوی ذمهوارۍ دي، هغه ذمهوارۍ الله تعالی په دې آیات کریمه کې ذکر کړي. لقد من الله، خامخا احسان وکړو الله تعالی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې، اذ بعث فیهم رسولا کله چې راولېږو په دیو کې یو پیغمبر من انفسهم د جنس د دینا، من انفسهم یعنی د دې خلکو چې کوم جنس دی چې هغه بشریت دی، نو الله تعالی د دیو د جنس نه یو پیغمبر راولېږو. په دې آیت باندې علماو دا مسله لیکلې ده چې آیا نبی علیه صلات وسلام بشر او که نبی علیه صلات وسلام نور. ځینې خلک د قرآن کریم آیتونه پرېږدي او ضعیفو احادیثو پسې ځي او د هغې نه چې دی نو خپله عقیده جوړوي چې نبی علیه صلات وسلام خو نورو، حالانکه دلته الله تعالی فرمایي من انفسهم، دا د دې خلکو د نفسونو نو چې د خلکو د نفسونو نشو نو د خلکو نفسونه خو نور نه دی،
هغه خو چې دی نو ذات د خلکو هغه انسانان دي، هغه بشر دي. او قرآن کریم کې بېشمار آیتونه دي چې په دې باندې دلیل دی. یو آیت تاسو د سورت روم راواړوئ، صفحه نمبر 367 368 او آیت نمبر دی 21. ومن آیاته ان خلق لكم من انفسکم ازواجا، او د نخو د قدرت د الله تعالی نه اندا خبره دا خلق لكم چې پیدا کړی دي تاسو د پاره من انفسکم د نفسونو تاسو نه ازواجن بیبیانې. نو انفس زنانه چې دی نو هغه د سړو د نفسونو نه دي، مطلب چې څنګه سړی بشر دي نو دغه رنګې زنانه هم بشر دي. نو دلته هم الله تعالی ذکر کړی دي چې د مؤمنانو د نفسونو نه ما د دیو د پاره پیغمبر راولي. نو څنګه چې مؤمنان بشر دي دغه رنګې د دې خلکو د پیغمبرانو چې کوم ذات دی هغه بشر دی. او سورت توبه بالکل په آخره کې الله تعالی د دې زیات واضحه چې دینو هغه ذکر کړی د نبی رسول الله شان 187 صفحه ده. او آیت نمبر 128 لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم، خامخا په تحقیق سره راغلی دی تاسو ته رسول یو داسې پیغمبر من انفسکم چې تاسو د نفسونو نه دی، یعنی داسې نه دی چې هغه ذات د هغه جدا دی یا فرشته ده یا بل څه دی. بیا به تاسو څنګه چې دی نو د هغو خبره منلې، بیا به تاسو ویلې چې د ده دپاره حکمونه دي، دا خو فرشته ده او دا چې دی نو څنګه موږ د ده په شان ته چلیدلی شو، د ده دپاره عملونه آسان دي، موږ هغه عملونه چې دی نو نشو کولی. دا پاڼه چې راواړئ د دې صورت یونس په اول سر کې الله تعالی فرمایي اکان للناس عجبا، آیت نمبر 2 کې اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم 188 صفحه. اکان للناس آیا اشته د خلکو دپاره عجبا تعجب ان د دې وجنه اوحینا الى رجل منهم چې وحی وکړله موږ یو سړي ته د دینا. د خلکو په دې خبره تعجب دی چې اوس دا د دیو په ذهن کې نه راځي چې یاره زموږ نه چې دی نو اوس یو سړی به پیغمبر جوړیږي، دا خو د سره چې دی نو کیدی نشي. دغه رنګې صورت بنی اسرائیل کې خدا آیات بار بار راځي چې الله تعالی فرمایي صفحه نمبر 263 او دغه رنګې 264 دواړو کې دا آیت راځي. 263 په آخره کې آیت نمبر 93 کې الله تعالی فرمایي د مشرکینو اعتراضونه ذکر کړي عجیبه، او په آخره کې دا ویلي قل سبحان ربي هل كنت الا بشر الرسولا، و پیغمبره پاکی دا در رب زما نیمزه هل كنت نیمزه الا بشر الرسولا مگر بشر پیغمبر. دا د نبی علیہ السلام دو صفتونه شو، یو دا چې بشر دی او دویم دا چې پیغمبر دی. مخکنو خلکو با چې نبی علیہ السلام نه منو نو هغه به تعجب په څه باندې کو، په دې وجه باندې چې اوس زمونږ نه به یو سړی او هغه به پیغمبر جوړیږي، یاره دا موږ نه منو، موږ چې دی نو پیغمبر خو منو خو چې بشري نو نه منو. نو هغه بشر منلو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د انبیاء صفاتونه بشر منل، ځکه دا هغه ته پته و چې دا په من کې پیدا دی، په من کې لوی شوی دی، د پلار هم شته دی، د مور هم شته دی، د نسب خاندان ټول شته دی. او فرشتي چې دی نو د هغه د حضرت جبرائیل نه پلار شته دی نه مور شته، دغه رنګې د نورو فرشتو نه پلاران شته دی نه میندې شته دی. نو څنګه چې دی نو ته پیغمبر ته نور وی او دا وی چیرې دا پیدا شوی، یو طرف ته ته نور وی او بل طرف ته به وی چیرې عید میلاد النبی. نو میلاد خو معنا ده پیدا کېدل، نو به پیدایش څنګه شو؟ او دې پسې ورپسې آیات کې د مشرکینو دغه خبره ذکر ده صفحه نمبر 263 او 64 وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى، او ندی منع کړي خلکو لرا د ایمان راوړلو نه کله چې رااله دیو ته هدایت، الا مگر دې خبرې منع کړیو ان قالو چې ویل دی ابعث الله بشر الرسول، آیا الله تعالی را لېږلی دی بشر پیغمبر. اوس به موږ دا منو الله تعالی وی چې ایمان پې نه راوړو نو مسله دا نه و چې د هغه حقانیت یې نه منو، حقانیت او رښتینوالی وله منو، خو خبره دا وه چې دی ویل چېرې اوس دا بشر دی او انسان دی، دا به چې دی نو موږ پیغمبر منو. او دې پسې جوخ الله تعالی د دې جواب ذکر کوي او د هغې خلاصه دا ده چې په ځمکه کې فرشتې ګرځېدلې نو بیا خو خبره دا وه چې موږ به فرشتې پیغمبران رالیږلي وي، خو په ځمکه کې انسانان اوسیږي نو د هغې مناسب پیغمبر هغه بشر. قل لو کان فی الارض ملائکة یمشون، و پیغمبره که چېرته وی په ځمکه کې فرشتې یمشونه چې ګرځېدلې مطمئنین
مطمئنا لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا نو خامخا رالیږلی به موږ په دیو باندې د اسمان نه ملکن فرشته رسولا پیغمبر. صفا واضح انداز باندې الله تعالی فرمای چې فرشته به مې پې رالیږلی وي او هغه به مې پیغمبر جوړ کړی وي. ملکن رسولا یو صفت د هغو منلو، او یو چې دی نو الله تعالی د هغه ذکر کوي چې بشرا رسولا. نو دې دواړو کې واضحه چې دی نو فرق. اوس الله تعالی څوک پیغمبران جوړوي، نو د دې وضاحت سورت انبیاء سورت حج په آخره کې الله تعالی ذکر کړی چې څوک پیغمبران جوړېدی شي. 308 صفحه ده او آیات نمبر دی 75. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير. الله تعالی يصطفي غرکی من الملائكة د فرشتونا رسلا استازي ومن الناس یو د خلقنا هم الله تعالی پیغمبران جوړي او د فرشتونا هم رسولان جوړي چې هغه پیغام د الله تعالی وړي راوړي. و سوال دا دی چې د فرشتو کم ذات دی نو هغه نور دی، او د انسانانو چې کم ذات دی نو هغه بشر دی او هغه انسانان دي. نو که د فرشتونه تاسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور غنئ داسې لکه څنګه چې د فرشتو ذات دی، نو بیا موږ ته هغه پیغمبران راوخی وي چې هغه د انسانانو نه پیغمبران. بیا به هغه پیغمبران کمی مخکې موږ آیات ویلو د سورت آل عمران د دې سورت چې کوم کې موږ سبق دی او په هغې کې موږ د دې څه ناسه وضاحت هم کړی. صفحه نمبر 55 کې آیات نمبر دی 79 ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. نو دینه صفا معلومیږي چې الله تعالی بشر لګوره نبوت او پیغمبري ورکوي، ندی نشته د اختیار د هیڅ یو بشر د پاره ان دا یؤتیه الله الکتاب چې ورکړي د الله تعالی کتاب او الحکم او پیغام او پویا او نبوت او پیغمبري. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. او بیا خلکو ته دا وایي چې تاسو زما بندگی کوئ سوا د الله تعالی. نو د دې نه معلومه شو چې بشر به وي خو هغه به خلکو ته او پیغمبر به وي خو خلکو ته به دا نه وایي چې تاسو زما بندگی وکړئ. آیتونه ډیر دي ټول مخې ته راځي. او سورت انعام کې دغه یو آیات دی چې خلکو بار بار به دا اعتراض کوو. سورت انعام اولنۍ پاڼه چې په دنیا کې ولې چې دی نو دا فرشتې نه راځي، دا اعتراض چې دی نو بار بار کوو. صفحه نمبر 117 والله تعالی د هغې جواب راولی او د هغې جواب صفحه نمبر 117 آیت نمبر 8-9 کې دی. د هغې جواب خلاصه دا ده. الله تعالی فرمایي که چرته منګه دی فرشته پیغمبر غواړي، که چرته منګه فرشته رالیږو نو ښکاره خبره ده فرشته خو په خپل شکل کې نشو رالیږي ځکه دی به بیا تښتي یریږي به نو هغه به ښکاره خبره ده چې منګه به د یو سړي د یو انسان په شکل کې رالیږو. نو چې د انسان په شکل کې راشي دی هغه ته وګوري چې دا خو په ظاهره کې انسان دی، به وایي چېرې ته دروغ وایې، ته فرشته نه ته انسان. نو هغه اعتراض به بیا کوي. وقالو لولا انزل علیه ملک، وایي ده چې ولې نه رالیږلی شي په ده باندې فرشته. ولو انزلنا ملکن، په دې پسې وروسته چې کوم آیت نمبر 9 دی هغې کې فرمایي ولو جعلناه ملکن، او که چېرته وګرځو موږ دې پیغمبر لره ملکن فرشته لجعلناه رجلا، نو وبه ګرځو خامخا موږ ده لره په شکل د انسان کې. نو بیا به پې وللبسنا علیهم ما یلبسون، بیا به اشتباه راولو په دې باندې هغه اشتباه چې دی پکې وس پراته دي، هغه شک به بیا راشي چېرې دا خو فرشته ده، دا خو فرشته نه ده، دا خو انسان دی. نو به هر حال د دې ټولو آیتونو نه دا معلومه شوه چې ذات د نبی علیه صلات وسلام چې دی نو هغه بشر دی. او د دې وجې نه د یو عالم نه چا دا تپوس کړی دی چې یو کس دا وایي چېرې د نبی علیه صلات وسلام په باره کې خو زما ایمان دی، خو دا راته پته نشته چې آیا دا نور دی او که دا بشر دی او که دا څنګه دی. نو هغه فرمایي چې دا په دې خبره کافر کیږي چې هغه وایي چې ما ته د دې پته نشته چې نبی علیه صلات وسلام څنګه دی، ځکه چې دا د قرآن کریم د دې آیتونو نه انکار راځي چې الله تعالی فرمایي چې په تاسو کې مې پیغمبر را لېږلی انما انا بشر مثلکم، ستاسو په شانته انسان یم. باقي پاتې شو د انسان عادات او د نبی علیه صلات وسلام عادات، په دې کې دومره فرق دی لکه څنګه فرق چې په عام کاڼي او په یاقوت کاڼي کې. محمد بشر لا کالبشر بل هو یاقوت فی الحجر.
هغه د عامو انسانانو په شان ته نه دی. ځینې خصوصیات الله تعالی هغه له ورکړي، د هغه اعمال، د هغه د خولې نه وتلي اقوال او د هغه د لاسونو نه وتلي کارونه هغه ټول د رڼا والا دي، او د هغې د وجې نه الله تعالی په خلکو باندې الله د نبی علیه صلات وسلام په ذریعه الله تعالی ته چې کومه لاره ده نو د نبی علیه السلام په ذریعه هغه روښانه کړي، او د هغه د اقوالو د خبرو د ویناګانو په ذریعه باندې روښانه کړي. نو په دې اعتبار سره که څوک نبی علیه صلات وسلام ته نور ووایي نو به دا خبره به غلطه نه ده، بلکې نبی علیه صلات وسلام کارونه ټول د رڼا دي، ټول د هغه خبرې او طریقې د رڼا والا دي، او ګمراهي پې چې کېدی نو ختمیږي، تیارې د ګمراهۍ پې ختمیږي، لاره د هدایت په هغې باندې رڼا کېږي. لقد من الله علی المؤمنین، خامخا په تحقیق سره احسان کړی دی الله تعالی په مؤمنانو باندې، اذ بعث فیهم رسولا، کله چې راولېږو په دیو کې یو پیغمبر من انفسهم د جنس د دینا. اوس نبی علیه صلات وسلام آیا دا جناتو ته هم پیغمبر دی او که نه صرف انسانانو ته دی؟ نو ګوره یوازې نبی علیه صلات وسلام نه، مخکني چې څومره انبیا کرام تیر شوي دي هغوی هم هر پیغمبر په خپله زمانه کې چې څنګه انسانانو ته نو دغه رنګې چې دی نو جناتو ته هم پیغمبر. او نبی علیه صلات وسلام په باره کې خو قرآن کریم ځای په ځای باندې دا خبره ذکر کړې ده چې نبی علیه صلات وسلام خواله چې دی نو هغه جنات راغلي وو، د هغه خبرې اورېدلې وې. او اذ اوحي الی انه استمع قل اوحي الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. او دغه رنګې جناتو ته به دا ویل کېږي یا معشر الجن والانس، ټولګي د پیریانو د انسانانو تاسو ته خامخا پیغمبران راغلي. نو نبی علیه صلات وسلام یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، ای خلکو تاسو ټولو ته چې دی نو زه د الله تعالی د طرف نه پیغمبر یم. په دې الناسو کې علما ذکر کوي جنات هم راځي، هغو دپاره هم چې دی نو دا پیغمبر. خو به هر حال په جناتو کې مستقل پیغمبر نه دی راغلی، دا خبره چا نه ده کړې سوا د یو سړي نه. امام ابن حزم ظاهري غیر مقلد مخکې غټ عالم تیر شوی دی، خو به هر حال هغه دا خبرې ذکر کړي. هغه خو پکې دا هم ویلي چې چېرې په ځناورو کې هم پیغمبران راغلي، او دې لپاره ځان له چې دی نو دلیلونه هم ویلي او دا هم پکې ویلي دي چې الله تعالی فرمایي چې موږ هیڅ یو امت نه هلاکو څو پورې چې موږ په هغو باندې پیغمبر نه رالیږلی. دا خبره په کوم ځای کې ده؟ سورت سبا کې غالبا سورت فاطر دی، په هغې کې الله تعالی فرمایي وان من امت الا خلا فیها نذیر، داسې یو امت نشته دی چې په هغو کې یرونکی نه تیر شوی. او بیا صفحه نمبر 120 د سورت انعام کې الله تعالی ذکر کوي، صفحه نمبر آیت نمبر 38 کې، او فرمایي وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امثالكم. دا دواړه آیتونه اوس موږ راجمع کوو. ګوره الله تعالی دلته فرمایي چې په مخ د ځمکه باندې څومره زنده سر دي او څومره چې دی نو مرغۍ دي چې هغه په وزرو سره الوزي، هغه نه دي مګر ستاسو په شان ته امتونه دي. نو دلته دی ته امتونه ویلي، او هلته وفرمایل چې وان من امت الا خلا فیها نذیر، داسې یو امت نشته دی چې په هغې کې یرونکی او پیغمبر نه یې لیږلی شوی. نو دلته مرغۍ وغیره دې ته هم الله امت ویلو، او هلته وفرمایل چې خامخا په امتونو کې پیغمبران راغلي دي. نو هغه د دې په باره کې هم دا وایي چې ردیو ته هم راغلي. خو به هر حال شیخ ولی الله رحمه الله تعالی ذکر کوي چې دا سړی په دې خطا شوی چې د مخکنو علماو تابعداري پرېښې و، دوی چېرې زه مجتهد یم. نو دې وجې نه د دې د وجې نه دا خبره کړې. د زنانو په باره کې خو ده ښه په واضح انداز باندې ویلي چې زنانو کې هم پیغمبران تېرې شوي، لکه حضرت مریم او دغه رنګې څه زنانه د حضرت موسی علیه صلات وسلام مور، د هغې په باره کې دا قول ده کړی دی. خو به هر حال که د زنانو په باره کې دا خبره کړې چې دا پیغمبران دي، نو هغه هم صرف د دونه حده پورې چېرې وحي ورته شوي، نور دومره حده پورې نه چې یاره دا به وځي او په جلسو کې به بیانونه کوي او یا به چې کوم دی نو هغه دغه تقریرونه کوي، خلکو سره به مخامخ کېږي. د دغه انداز پیغمبري د زنانو دپاره هغه هم نه مني، صرف دومره حده پورې چېرې وحي ورته شوی ده او هغې ته پیغمبر ویلی کېږي، چاته چې وحي کېږي. لقد من الله على المؤمنین، خامخا احسان کړی دی الله تعالی په مؤمنانو باندې، اذ بعث فیهم کله چې راولېږو په دیو کې رسولا یو پیغمبر من انفسهم د نفسونو د دی نه، یتلو چې لولي علیهم په دیو باندې آیاته آیاتونه د الله تعالی، ویزکیهم او پاکی دی لره د بدو اخلاقونه. دلته به اوس چې دی نو بریلیان راپاسېږي او هغه به وایي چې وګوره که نه زموږ عقیده صحیح ثابته شوه که نه چې پیغمبر خلک صفا کوي
د غلطو اخلاقونه. نو د دې مطلب دا نه دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په لاس کې به دغه هدایت دی چې چاله د خوښۍ هدایت ورکوه. که دغه وی هغه خپل محبوب تره چې هغه د نبی علیه السلام دومره دفاع وکړله، ابو طالب د هغه پاکي به کړی وی کنه، هغه ته به ایمان ورنصیب کړی وی. د هغه په باره کې خو الله تعالی فرمایي سورة قصص کې انک لا تهدی من احببت. ته چې چا سره دې مینه نو لازمي نه ده چې ته به هغه ته لاره ور وکړې او هغه به چې دی نو ته په هدایت روان کړي. نه، ویزکیهم یعنی یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر فتزکو نفوسهم. ته به چې دی نو امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې په دې سره به خلک چې دی نو پاکي. ویعلمهم الکتاب او وښایي دیو ته کتاب والحکمت او سنت. انور شاه کشمیری سے فرمای چې کوم ځای کې حکمت کتاب نه رستو راشي نو مراد دا غینه سنت د نبی علیہ السلام. نو مطلب دا شو چې د واعظ او نصیحت سره سره د قران کریم تعلیم او تعلم او د غرنګي د احادیث د نبی علیہ الصلوۃ والسلام درس او تدریس دا بچ دینو جاری ساتي. ټیک د په بیان سرم چې دینو اثر کیږي په خلکو کې، خو هغه وقتی او هغه د سړی عقیده نه جوړي، بلکې عقیده چې جوړیږي نو هغه د قران کریم په دې درس او تدریس سره چې دینو جوړیږي. اواز او نصیحت سره وقتی چې دینو جذبات راو پارول شي، خو هغه جذبات بیا وروسته ختم شي. او قران کریم چې دینو سوړ اثر چې دینو په خلکو کې کوي، په دمه دمه اثر کوي او د زړونو یخته چې دینو کوزیږي. وان كانوا او یقینا ودی من قبل مخکې د دینه لفی ضلال مبین، خامخا په گمراهی ښکارا کې. هغه گمراهی د قران کریم دراتلو نه مخکې و. وسم چې کم ځای کې د قران کریم درس او تدریس په دې انداز باندې نه نو التم دغه گمراهی نه، هغه بدعات او دغه د رسومات او طوفانونه چې حیرانه بشي هغه ته، او هغه اورانی عقیدی چې خلک دا غینه چې دینو د سې چې لکه د جاهلیت عقیدی. نن جمعې ما بیان نه لګ مخکې د جمعات کې ناسم یو سړی رااله پته نه کلی کې به تاسو پیژنې د ماړونګیو، نو هغه ویل چېرې د کم کنډو یاد کوم ماړونګي ته دلته چېرته کنډو به د کمانګري طرف کوترو کنډو ویل چې دا کنډو خواته ماته چې دلته خو موږ رښتې دی او دلته دوه ګټې دی او په هغې باندې حسن او د حسین د خپو چې دی نو نشانونه دي. ما ویل چې اوس دا دلته به هغې څنګه راغلي. دا خو صرف د حضرت ابراهیم علیه السلام معجزه وه چې د هغو د خپو قاپونه اوس هم چې دی نو هلته دي مقام ابراهیم په هغه ګټه کې. نو دغه ګمراهي چې کله کوم ځای کې بیان نه شوی نو بیا هغه نوسۍ ورسه ناست هغه ته ویل بابا دا چېرته لیکلي نوسۍ هلته بیان دغه راځي جمعې مانځل به چې هغه ویل چې دا خو خلک یې وایي به چې قرآن او سنت کې نه نو ته څنګه منې دا خو خلک به څه نه وایي. وان كانوا من قبل لفی ضلال مبین، او یقینا ودی مخکې د دې نه خامخا په ګمراهۍ ښکاره کې. اولما اصابتکم مصیبة قد اصبتم مثلیها، د احد په جنگ کې چې معمولی شکست وشو صحابه کرام پریشان شو او هغه دا ویل چې دا اوس د کوم طرف نه دا شکست رالی. الله تعالی دا غي جواب دلته ذکر کوي چې د دې شکست دا خو د الله په حکم باندې خو ظاهری سبب د دې لپاره تاسو وي، ځکه چې تاسو د پیغمبر په حکم باندې عمل ونه کو چې کوم کسان پکې برکې نه ولي په هغه باندې نو ټیک د الله تعالی د دې چې دینو دا شکست خو راوسته الله تعالی د خو ظاهری اسباب هغه تاسو د طرف نه دینو استعمال شي او بل د الله تعالی د طرف نه بدی کې خپل حکمتونه او هغه به ذکر کی. اولما اصابتکم، آیا هر کله چې ورسېدو تاسو ته مصیبت یو مصیبت قد اصبتم په داسې حال کې چې رسولی او تاسو مثلیها دو چند دغه مصیبت. په بدر کې تاسو او یا کس مردار کړي او یام نیولیو او دلته تاسو نه چې دی نو صرف او یا کس شهیدان شو. قلتم نو تاسو ویلی ان هذا د کم طرف نه رالی دا. قل وایا پیغمبره هو من عند انفسکم، دا تاسو د نفسونو د طرف نه دی، مطلب سبب تاسو جوړ شوی وي. ان الله یقینا الله تعالی علی کل شیء قدیر، په هر یو شی باندې قدرت والا دی. وما اصابکم او هغه چې ورسېدل تاسو ته یوم په ورځ باندې التقى الجمعان چې مخامخ شولې دوه ډلې فباذن الله، نو دا په حکم د الله تعالی باندې وو، دا د الله تعالی په اجازت باندې وو. الله د خپل مدد چوت کو نو دغه وشو چې کافر د باندې زورور شو. مخکې ویل کنه ای ینصرکم الله فلا غالب لكم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعد. الله تعالی د خپل مدد چوت کړو نو څوک چې تاسو مدد یې کړی فباذن الله. او دویم پکې یو مقصد او هغه مقصد دا وليعلم المؤمنین،
او د دې لپاره چې ښکاره کړي الله تعالی مؤمنان، وليعلم الذين، او د دې لپاره چې ښکاره کړي هغه کسان نافقو چې هغو منافقانو منافقت یې کړی. منافق صفت او د هغه تعریف موږ مخکې بار بار وکړو چې د هغه د خولې خبرې یو شانتی او د زړه خبرې بل شانتی. په زړه کې هغه کافری، خو په خوله کې چې دی نو د خولې نه هغه ایمان اظهار کوي. دې ته ویلی کېږي منافق. او د ده چې کوم سزا ده د دنیا په اعتبار سره هغه دومره نه ده، خو د آخرت په اعتبار سره د ده سزا سخته ده. سوال دا راځي چې د آخرت په اعتبار سره د ده دا سزا ولې سخته ده؟ علماو د دې جواب ذکر کړی چې منافق سړی د آخرت سزا ځکه سخته ده چې عام کافر صرف کفر کوي او منافق د کفر سره دوکم کوي او د هغې سره سره په مؤمنانو پسې په اسلام پسې چې موقعو ته میلاویږي ټوق هم کوي. دا د نن سبا چې کوم براینام دا محققین دي یا چې دی نو ځان اسلام ته منسوب کوي په میډیا باندې، دی په حقیقت کې دغه منافقان دي. دیو کې دا منافقت پروت دی. کله کله دی په مسلمانانو پسې ټوقې کوي. یو دی او هغه دا ویلو چې مسلمانانو خپل دور تیر کړی دی او اوس به مسلمانان کمزوري او دی به چې دی نو دغه وال او ټکول به خوري او د دې څه به خاندي. هلکه دا د خندا خبره ده که دا د جړا خبره ده؟ نو دا هغه شیونه دي چې په خولې کې چې دی نو د اسلام خبرې کوي او د دې دپاره دی وله چې دی نو دا میډیا ترقي ورکوي چې دی مخې ته لاړ شي او د مسلمانانو په ذهنونو کې شکوک او شبهات پیدا کړي. نو سوال دا دی چې د دې خلکو سزا په آخرت کې ولې سخته ده؟ ځکه سخته ده چې دی د عامو کافرو نه سخت کافر دی. دی په مسلمانانو پسې په اسلام پسې ټوقې هم کوي. عوام کافر په داسې انداز باندې ټوقې نه کوي که هغه یې ومکي نو ظاهره کې خو ځان ته کافر وایي که. او بله خبره دا ده چې ظاهري د دیو په دنیا کې ټیک د سزا نشته دی، خو په دنیا کې سزا زیاته راتلل یا کمه راتلل د دې دا مطلب نه دی چې دا سزا د دنیا دا د چا د جرم مطابق راځي. اوس مثال په طور باندې په زلزلې په مسلمانانو باندې راځي، په هغې کې ماشومان وجلی کېږي، زنانه پکې شهیدانې کېږي. نو د دې خو دا مطلب نه دی چې دغه د مسلمانانو سزا وه، نه دا سزا نه ده. په دې کې د الله تعالی حکمتونه دي. بېشماره داسې مثالونه موجود دي چې په هغې کې په دنیا کې سزاګانې راځي او هغه د جرم په مقدار باندې نه. عقوبات الدنیا لیست علی مقادیر الاجرام، د جرم په مقدار باندې نه. یو کس دی او هغه چې دی نو زنا وکړه نو هغه دپاره او هغه شادي شوده دی نو د هغه سزا دا ده چې دا به په کاڼو ولي تر دې پورې چې دا مړ شي. ډېره سخته سزا ده. بل طرف ته یو کس دی مسلمان او هغه کافر شو او بیا د کفر نه واپس چې دی نو اسلام ته رالی نو د په باره کې هېڅ حکم نشته دی، بس صرف دومره ده چې حبطت اعماله، د هغه اعمال چې دی نو برباد شو. خو دا حکم د هغه په باره کې نشته دی چې دا په کاڼو ولی. نو حالانکه د زنا نه سخته سزا چې دی نو کفر دی، خو په هغې باندې په دنیا کې هېڅ چې دی نو سزا هغه الله تعالی نه ده ورکړې. ټیک ده چې مرتد پاتې شو هغه بیا د مرتد سزا جدا ده، خو کافر شو بیرته مسلمان شو نو د هغه څه سزا نشته. یو کس دی او هغه په بل چا باندې د زنا تهمت ولګو نو دی او د ده سره 4 ګواهان نشته دی نو دله به چې دی نو 80 کوړې ورکې چې اسلامي نظامي. بل کس دی هغه په چا باندې دا تهمت ولګو چې دا کافر شوی دی او د ده څه چې دی نو په دې باندې دلیل موجود نه نو دله به چې دی نو سزا نه ورکړی کېږي. د دپاره شریعت څه سزا نه ده مقرر کړې. حالانکه د زنا نه سخت چې دی نو کفر دی. د کفر تهمت په چا باندې لګول سخته سزا ده، خو جرم په هغې کې فرق شته دی، خو سزا د یو دپاره ده او د بل دپاره نشته. دغه رنګ یو کس دی او هغه شراب وڅکل نو د هغه دپاره حکم دا دی چې تاسو به دا 80 کوړې ووایئ. بل طرف ته یو کس دی او هغه مثال په طور باندې اینه وڅکله. اینه چې دی نو هغه هم حرامه ده او شراب هم حرام دي، خو د شراب وڅکونکي دپاره سزا مقرره ده چې هغه 80 کوړې دي او د اینې د څکونکي دپاره سزا نه ده مقرر. نو مطلب یې دا شو چې د دنیا کم سزاګانې دي نو دا زمونږ په قیاس او په عقل باندې نه دي، په دې کې د الله تعالی خپل څه مقصدونه وي. اوس دا زلزله راغلی که نه، د دې په باره کې خلکو عجیبه عجیبه خبرې پکې کړي دي. یوه خبره خو پکې دا وه چېرې د دې مخکې نه معلومات شوي او دا پکې نوې خبره راووت. بله خبره پکې دا نه چېرې زلزلې اکثر په مسلمانانو ولې راځي.
نو د هغې خو مخکې موږ بار بار جوابونه ورکړي چې دا مطلب نه چې مسلمانان دا د الله تعالی خوښ په دې کې د الله ناخوښ دي، دې کې د الله تعالی خپل حکمتونه. بله خبره چې آیا داسې دا زلزلې آیا دا کفري طاقتونه راوستلی شي او که نه. نو یو خبره خو دا ذهن کې یاد وساتئ چې دا که اوسه پورې خو داسې ساینس والا موی چې داسې څه دغه نه دي ایجاد شوي چې د هغې نه مخکې پته لګي چېرې زلزله را روانه، او که بالفرض داسې وشي چې معلومات یې کېږي یا یو کفري ملک داسې چې دی نو دومره طاقت د هغو لاس له ورشي، نو بیا په کار د موږ له چې موږ په دې خبره ځان پوه کړو چې آخري وخت د دنیا بیا نږدې دی. او هغه علامتونه چې کوم په احادیثو کې راغلي چې دجال سره به چې دی نو په یو لاس کې اوري او په یو لاس کې به چې دی نو جنتي او هغه به چې دی نو بارانونه هم کوي، نو بیا هغه وخت ډېر نږدې دی او دا ټول چې دی نو بیا د هغې علامتونه دي. خو څنګه چې د کافرو په دې خبره یقین دی چې نبی علیه صلات وسلام د دجال د خره په باره کې چې کوم علامتونه ذکر کړي دي، نو هغو دغه خر اوس نه ګوري، هغو چې دی نو د دغه شانته د هغه خره په صفاتو مشتمل یو جهاز جوړ کړی دی. باقاعده دا خو ډېره مشهوره خبره ده، اسرائیلو په ایرپورټ کې د مخکې نه د هغې تصویران شایع شوي چې د هغه په دواړو غوږونو په منځ کې به چې دی نو 40 لاسه فاصله هغه هغومره جوړ کړی دی او دونه به چې دی نو تیز مزل کوي په هغه مقدار د رفتار باندې، په هغې کې چې دی نو رفتار هم دی. نو بیا دغه وخت چې دی نو نږدې دی. خو به هر حال خبره د دې نه لاړه چې دا منافقان چې دا په خولې باندې اظهار د ایمان کوي، په حقیقت کې دی کافر. نو په دې احد غزوه کې الله تعالی هغې راښکاره کړ، ځکه چې سخت رالې نو هغو چې کوم اصل حقیقت په سخته کې هغه ښکاره شو. او داسې کېدی چې زموږ استاد محترم به فرمایل چې یو ملګری دی نه پېژانده نو هغه لږ غوسه کوه، هغه غوسې په حالت کې بیا د هغه د خولې نه هر څه چې دی نو راوځي، هغه اصل حقیقت یې بیا چې دی نو معلومیږي. جزا الله الشدائد كل خیر عرفت بها عدوي من صديق وليعلم الذين نافقوا. او د دې لپاره چې ښکاره کړي الله تعالی کسان نافقو چې هغو منافقانو. وقیل لهم او ویلی شو هغو ته تعالوا راشئ قاتلوا وجنګېږئ تاسو فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې، او ادفعوا یا دفاع وکئ. احد په غزوه کې منافقان تلي وو، هغو ته دا ویلی شو چې د الله بندګانو دونه خو وکئ چې که جهاد نه کوئ نو دفاع خو وکئ. اوس د دې دفاع څه مطلب دی؟ یو څو مقصد علماو ذکر کړي. یو مقصد یې دا دی چې مطلب دا دی چې ته په کافر باندې حمله نشي کولی، دومره خو وکړه چې د خپل حریم او د خپل عزت نه دفاع وکړه او د خپل خاندان او کورنۍ نه چې دی نو دفاع وکړه. دویم دا دی چې د دفاع نه مراد هغه د مسلمانانو چې لښکر دی هغه زیاتول دي. لکه په قرطبي صاحب ذکر کړي چې د قادسیې په میدان کې عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه چې هغه ړوند دی، هغه جنډه نیولې وه، زغرې اغوستې وې. چا تپوس وکړو چې ته خو معذور یې، نو هغه وویلې چې په دې سره زه د خپل قوم چې کوم تعداد دی هغه سوا کوم. نو د دې دفاع مختلفې طریقې دي. یوه طریقه دا ده چې ته د هغو سره د هغو په شان ته هیئت ښکاره کړي او د هغو هغه ډله چې دی نو سوا کړي. دغه رنګې په دې کې دا هم راځي چې د هغو په ژبه سره د هغو چې دی نو ته دفاع وکړي او د هغو ملګرتیا وکړي. او ادفعوا نو دی ته دا ویلی شو چې یا دغه دفاع وکړي. قالو نو ویل دی لو نعلمو که چېرته پوهېدلی موږ قتالا په جنګ باندې لاتبعناکم نو خامخا موږ به تابعداري کړې وې ستاسو. اوس د دې په دې معنا باندې اعتراض دا دی چې منافقانو دا ویلې که موږ په جنګ پوهېدلی نو موږ به ستاسو تابعداري کړې. نو سوال دا دی چې دی خو په جنګ باندې پوهېدل، دی خو چې دی نو جنګجو خلک مخکې نه ورته دا معلومات و جنګ به څنګه کوو او جنګونه یې کړي و. باقاعده نبي علیه السلام له به چې دی نو کله کله دمکې هم ورکولې. نو د دې صحیح معنا دا ده لو نعلم قتالا چې دا تاسو کوم جنګ کوئ دې ته موږ سره د جنګ او د جهاد په نظر باندې ګورو نه. که چېرته موږ دې ته جهاد ویلی نو موږ به ستاسو تابعداري کړې وې، خو موږ چې دی نو دې ته جهاد نه وو، دې ته موږ خودکشي وو. لو نعلم قتالا که چېرته موږ عقیده ساتلی په دې باندې د جنګ لاتبعناکم نو خامخا تابعداري به کړې وې موږ ستاسو. هم دی للکفر کفر ته یومئذ په دغه ورځ باندې اقربو ډېر نږدې دي منهم په نسبت د دی للایمان ایمان ته. ځکه مخکې خو به دا و چې په خوله باندې به د ایمان خبرې وي، کفر به په زړه کې و. او په دغه د احد په میدان کې چې کله کسان تمړه شول نو او هغه د دې خپل خپلوانو او اگر چې هغه صحیح مسلمانانو دی کافر منافقانو نو دیو د هغه زړه چې کوم اصل حقیقت او هغه خولې لراله.
او هغه چې دینو کفر. الله تعالی فرمایي هم دی للکفر کفر ته یومئذ په دغه ورځ باندې اقرب ډیر نږدې دي منهم د دینا للایمان ایمان ته یقولون وای دی بافواههم په خلو خپلو باندې ما هغه څه لیس فی قلوبهم چې نشته دی په زړونو د دوی کې والله الله تعالی اعلم پوهه دی بما په هغه څه باندې یکتمون چې دوی پټوي. اصل منافقت په زړه کې الذین کسانو قالو چې وی ویلې لاخوانهم په باره د ورونو خپلو کې وقعدوا او دی ناستو لو اطاعونا که چرته دیو تابعداري کړې وې زمونږه ما قتلو نو دی به نه وې وجلی شوي. کوم مسلمانان چې هغوی د دیو نسبي ورونه و د هغو په باره کې دا ویل دی په خپله ناستو او دا ویلې که چرته دا زمونږ د ورونو زمونږه منلې وې او مدینه کې پاتې شوي وې نو ما قتلو دی به نه وې وجلی شوي. مخکې درس کې دا خبره تېره شوې وه چې که چرته دا وې که نه نو بیا به د عقیده خرابه شي. دا خو تقدیري خبرې دي او په تقدیر کې لیکلی شوي چې کوم څه وشو بس دا وې په دې کې به انشاءالله زمونږه خیري. او مسلم شریف کې روایت منګه ویلو چې لو تفتح باب الشیطان دا لو که چرته دا د شیطان دروازه کولاوي. والله تعالی فرمایي قل او پیغمبر فدرؤ پس منه کوي دفع کوي تاسو عن انفسکم د خپل ځانونو نه الموت مرګ ان کنتم صادقین که چرته تاسو رښتینی وای. په دې ورځ باندې چې کله دا آیت نازل شو دی دا خبره وکړه چې که چرته دې زمونږه منلې وې مدینه کې راسه پاتې شوی دی به نه وجلی شوي. تفسیري مدارک لیکلي په دغه ورځ باندې په دغه 2-3 ورځو کې د دې منافقانو او یا کسه دلته چې نومړو الله تعالی د آیت راولېږو چې ځئ په دې مدینه کې تاسو ناستې وئ او د خپل ورونو په باره کې دا وی که دیو زمونږه منلې وې نو نه به وجلی شوي نو ځئ تاسو د ځان نه دا مرګ لږ دفع کوئ څنګه چې دی نو تاسو ورځېږئ او مړه کېږئ حالانکې تاسو جنګ له نه وي راوتي. قل ویوه پیغمبره فدرؤ پس دفع کوئ تاسو عن انفسکم د خپلو ځانونو نه الموت مرګ ان کنتم صادقین که چېرته تاسو رښتیني وئ. ینصرکم الله که چېرته مدد وکړي ستاسو الله تعالی فلا غالب لکم نو نشته دی زورور په تاسو و ان یخذلکم او که چېرته پرېږدي تاسو لره الله تعالی فمن ذا الذي پس څوک دی هغه کس ینصرکم چې مدد به وکړي ستاسو من بعده پس د پرېښودلو د الله تعالی نه وعلى الله او خاص په الله تعالی باندې فلیتوکل المؤمنون پس ځان دې وسپاري مؤمنان. وما کان لنبی او نه دی مناسب د هیڅ یو پیغمبر دپاره ان یغل دا چې خیانت وکړي ومن یغل او هغه څوک چې خیانت یې وکړو یاتي نو رابوړي بما هغه څه لره غل چې خیانت یې کړی دی په هغې کې یوم القیامت په ورځ د قیامت ثم توفا بیا پوره به ورکړی شي بدلا کل نفس هر یو نفس ته ما د هغه څه کسبت چې کړي دي وهم لا یظلمون او په دیو باندې به ظلم ونه کړی شي. افمن اتبع آیا پس هغه څوک چې تابعداري وکړه ورپسې شو رضوان الله پر رضامندتیا د الله تعالی پسې کمن باء آیا دا کېدلی شي په شان ته دغه چا چې اخته شو بسخط من الله په غصه د الله تعالی کې په خفګان د الله تعالی کې ومأواه ټکانه د هغه جهنم دی وبئس المصیر او ډېر بد ځای د ورتلو دی دا جهنم. هم دی درجات د درجو والا دی عند الله په نزد الله تعالی والله الله تعالی بصیر لیدونکی دی بما هغه څه لره یعملون چې دی کوي. لقد من الله خامخا په تحقیق سره احسان کړی دی الله تعالی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې اذ بعث فیهم رسولا کله چې راولېږو په دیو کې پیغمبر من انفسهم د نفسونو د دین یتلو چې لوستلې علیهم په دیو باندې آیات یتلو چې لولي علیهم په دیو باندې آیاتونه د الله تعالی ویزکیهم او پاکۍ دی لره د بدو اخلاقونه ویعلمهم الکتاب او ښایي دیو ته کتاب والحکمت او سنت وان کانو او یقینا ودی من قبل مخکې د دینه لفی ضلال مبین خامخا په ګمراهۍ ښکاره کې. اولما اصابتکم او آیا هر کله چې ورسېدو تاسو ته مصیبت یو مصیبت قد اصبتم په داسې حال کې چې رسولی او تاسو مثلیها دوچند دی قلتم نو ویلې تاسو ان هذا د کم طرف نو ده قل ویوه پیغمبره هو دا من عند انفسکم د طرفه د نفسونو ستاسو ان الله یقینا الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر یو شي باندې قدرت والا دی. وما اصابکم او هغه چې ورسېدل تاسو ته یوم په هغه ورځ باندې التقى الجمعان چې مخامخ شولې دوه ډلې فباذن الله نو دا په حکم د الله تعالی باندې وليعلم المؤمنین او د دې لپاره چې ښکاره کړي الله تعالی مؤمنان وليعلم الذين او د دې لپاره چې ښکاره کړي هغه کسان نافقو چې هغو منافقت کړی دی وقیل لهم او ویل شو هغو ته تعالوا راشي قاتلوا وجنګېږي فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې او یدفعوا یا کم از کم دفاع وکئ. قالو نو ویل دی لو نعلمو که چېرته موږ عقیده ساتلی په دې باندې قتالا د جنګ لتبعناکم نو خامخا موږ به تابعداري کړې وې ستاسو. هم دا منافقان للکفر کفر ته یومئذین په دغه ورځ باندې اقربو ډېر نږدې دي منهم په نسبت د دی للایمان ایمان ته
یقولون وای دی بافواههم په خلو خپلو باندې ما هغه څه لیس فی قلوبهم چې نشته دی په زړونو د دوی کې والله الله تعالی اعلم ډېر ښه پوهه دی بما په هغه څه باندې یکتمون چې دوی پټوي الذین هغه کسان قالو چې ویلي لاخوانهم په باره د ورونو خپلو کې وقعدوا او حال دا چې دوی په خپله ناستو په مدینه کې لو اطاعونا که چېرته منلې وې تابعداري کړې وې د ورونو زمونږه ما قتلو نو دی به نه وی وجلی شوي قل ویو پیغمبره فدرؤ پس دفع کوئ تاسو عن انفسکم د خپلو ځانونو نه الموت مرګ لره ان کنتم صادقین که چېرته تاسو رښتیني وئ الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم یا الله زموږ صغیره کبیره ګناهونه معاف کړه یا الله څومره خطایانې چې زموږ نه شوي دي یا الله په هغې د عفو قلم راکاږه یا الله څومره پریشانۍ چې زموږ د دې ناستو کسانو یا الله مسلمانانو هغه پریشانۍ نه زموږ حل کړه یا الله په دې زلزلو کې کوم مسلمانان شهیدان شوي دي یا الله د هغو مغفرت وکړه د هغو درجات اوچت کړه څومره کسان زخمیان دي یا الله هغو له شفای کامله عاجله ورکړه څومره پسماندګان پاتې شوي دي یا الله هغو له صبر جمیل ورکړه یا الله هغه اسبابونه موږ وساته چې کوم د دې زلزلو سیلابونو آفتونو سبب جوړېږي یا الله زموږ په خپلو کې اتحاد او اتفاق راوله یا الله څومره پریشانۍ نه زموږ مخې ته دي یا الله د هغو نه زموږ په ښې طریقې سره په احسنې طریقې سره یا الله موږ وساته یا الله زموږ کورونو کې څومره بیماریانې دي هغو شفای کامله عاجله راکړه څومره مسلمانان اسپتالونو کې بیماران دي الله هغو په خیر خیر څخه خپلو کورونو ته واپس کړه زموږ په کورونو کې الله خیر او برکت واچوه یا الله د قرآن کریم دا علمونه زموږ ماشومانو ته منتقل کړه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب